اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی په باره کې مختصرا یوې واقعې ته اشاره کوم. یو کس خدای نه انکار کوي، منکر و. یو دانشمند، یو عالم هغه ته دې شان سره جواب ورکوي. هغه ورته وایي چې ما یوه کشتي ولیدله چې بغیر د ملاح نه، بغیر د افسر نه چې هغه چلوي، کوم کپتان وي چې هغه چلوي، کشتیبان، هغه نه بغیر روانه وه منزل طرف ته، یوه طرف ته. او کله دا خبره کس ته وکړي چې هغه کمیونست وي، هغه خدای نه منکر وي، خدای وجود نه، هغه فورا تردید وکړي. هغه ورته وایي چې اصلا امکان نه لري، پاسبل نه دی چې یوه کشتي بغیر د ملاح نه، بغیر د کشتیبان نه حرکت کوي و منزل طرف ته روانه وي. دا څنګه کیدای شي؟ کشتی ملاح ته ضروری دی چې یو ملاح وي کشتی کې، یو کشتیبان وي، یو افسر وي، یو کپتان وي چې هغه کشتی چلوي پکار دی. کشتی بغیر د ملاح نه چلیږي. کله دا خبره دانشمند عالم ته وکړي، هغه عالم هم جواب ورکړي چې کله یوه کشتي بغیر د ملاح نه، بغیر د کشتیبان نه روانېدای نشي، منزل ته حرکت نشي کوای، مخ ته تلای نشي، نو دوره غوټ نظام، دوره غوټ کائنات دوره منظم طریقې سره روان و دوان دی خپل منزل طرف ته، او ډیر نظم سره، ډیر منظم طریقې سره. دا څنګه ممکنه دی؟ که چیرې ته وایې چې اتفاق یا سب کچھ ہو رہا ہے، دا ټول اتفاقي دی، هر یو شی اتفاقا هر یو شی روان دی خپل منزل طرف ته. اتفاقي شی دایمي نشي کیدای، همیشه دپاره نشي کیدای. یو وخت سره ډیر ټمپریلي ټایم سره یو شی اتفاقا یو کار کیدای شي، همیشه دپاره دایمي نشي یو کار اتفاقي کیدای خود به خود. یا که ته وایې چې خود به خود دی، خود به خود کار منظم نشي کیدای چې هغه یو هدف وي. که ته وکسې کائناتو کې ستوري، میاشته، میرسترګه، نور څه کوم سیارې دي، هغه نظام، اسماني نظام، زمینی نظام، اوبو نظام، هوا نظام، دا ټول یو خاص هدف طرف ته روان دی. یعنی که ته وکسې انسان رشد دپاره، انسان ترقی دپاره، دا ټول نظام دست به دست مل کر منظم طریقې سره انسان یو هدف طرف ته روان کړی دی. انسان رشد دپاره دا ټول نظام دی. میرسترګه ټایم سره روزي، بالاخره میاشت اندیشان سره ټایم سره، میاشتې خپلې ورځې، ستورو خپل ټایم ټیبل، هر یو شي خپل ټایم ټیبل دی. اتفاقی شی خود به خودی شی کې ټایم ټیبل نه وي، نظم نه وي. چې کله دوره زبردست نظم کائنات کې موجود دی، پوه شه چې بغیر د ناظم نه، پوه شه چې بغیر د محرک نه، پوه شه چې بغیر د داسې داسې بیک کې چوک وي، دست اندرکار نه ورته وایي چې هغه د چلوي امکان نه لري. چې کله دغه طریقې سره یو جواب هغه کس ته چې کمیونست وي، ملحد وي، ورته میلاو شي، هغه فورا خاموش شي، سکوت اختیار کی، سوچ و فکر کې پرېوځي. نو یقینا د سوچ و فکر خبره ده چې دومره عظیم کائنات دومره منظمې طریقې سره روان دی و منزل و هدف طرف ته، بغیر د ناظمه، بغیر د حرکت دهنده، بغیر د دغه کشته ناخودانه، بغیر اصلا د نظام چلیدای نشي. پس پکار د دې باندې سوچ وکړو، فکر وکړو، او هغه رب لا یزال چې هغه د کائناتو خالق دی، دی کائناتو ناظم دی، د کائنات چلوي پکار دی، هغه باندې مو پخته یقین و ایمان پیدا کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.